بسم الله الرحمن الرحیم. په اول وحی کې د اودس او د مانځه حکم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او د نور مخکنو مسلمانانو د اسلام راوړلو تذکره. اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنہ د خپل پلار زید ابن حارثه نه روایت کوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د نبوت په ابتدا او د وحی د نزول په وخت کې جبریل علیه السلام ما تراغه او د مانځه او د اوداسه تعلیم راک. ناول حکم د توحید او د رسالت نه بعد د ټولو نه اولنۍ فریضه د مانځه فریضه وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د توحید او د رسالت نه وروسته د مانځه حکم راغلی و. علامه سهیلی رحمه الله فرمایلی دي اودس په اعتبار د فرضیت سره مکی دی او په اعتبار د تلاوت سره مدنی دی، ځکه د اودس باره کې چې کوم آیت کریمه الله تعالی را لېږلی دی هغه د هجرت نه وروسته مدینه منوره کې نازل شوی، نو د فرضیت په اعتبار سره مکی دی او د تلاوت په اعتبار سره مدنی دی. د نبوت په ابتدا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کول یقینا او قطعا ثابت دي، خو په دې کې اختلاف دی چې د پنځو منځونو د فرضیت نه مخکې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم څنګه منځ کو. پنځه منځونه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته معراج کې ورکړل شوي تقریبا د نبوت د ابتدا نه 10 کاله وروسته، نو د پنځو منځونو نه وړاندې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مؤمنانو څنګه منځ کو. بعض عالمان وایي چې د معراج نه مخکې کم هیڅ یو منځ فرض نه و، بس چې څومره به یې خوښه وه هغومره منځونه او رکعتونه به یې کول. او د صلاة اللیل حکم سوره مزمل کې نازل شوی و. بعض عالمان وایي د نبوت په ابتدا کې 2 منځونه فرض و، 2 رکعته سار او 2 رکعته مازدیګر. کله چې سورت مزمل راغی نو د قیام اللیل او د تهجد حکم هم راغی او 5 منځونه معراج په موقع کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ورکړل شو. اولنی مسلمانان هغه خوش نصیبه شخصیتونه نارینه، زنانه او ماشومان چې په ابتدا د وحی کې نور د ایمان هغوی زړونو ته ورسېده او د ایمان په رڼا باندې هغوی منور شو. د ټولو نه وړاندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارکه بیبي حضرت خدیجة الکبری رضی الله عنها اسلام قبول کو او د وحی په ابتدایي ورځ دا مسلمانه شوه او اولنی اهل قبله ده. بیا ورقه ابن نوفل د اسلام په دې عظیم عزت باندې معزز شه. د هغې نه وروسته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د ډېر وخت نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت کې و. هغه داسې چې مکه مکرمه کې قحطي وه او ابو طالب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تره د ډېر اولاد خاوند و. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل تره عباس ته وایي چې راځه ابو طالب ته ورشو او د د بچو کفالت وکړو، یو بچی ترې راولو موږ سره به یي، ځکه قحطي ده او د هغه غربت دی. کله چې دوی ورغلل ابو طالب ته دا خبره پیش کړه
ابو طالب ورته ویلې عباس رضی الله تعالی عنہ ته وی جعفر در سره ته بوزا او علی دی محمد صلی الله علیه وسلم ځان سره بوزي. عقیل چې د علی ابو طالب مشر زویو د علی رضی الله تعالی عنہ مشر رورو ابو طالب دا ویلې دی به ما سره چې کور کارونو کې زما مدد کوي. نو جعفر رضی الله تعالی عنہ د عباس رضی الله تعالی عنہ په تربیت کې او علی رضی الله تعالی عنہ هغه خوش نصیبه شخصیت تو چې د ماشومتوب نه د دواړو جهان د سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت کې دی وخت کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اعلان وکړو د علی رضی الله تعالی عنہ عمر 10 کالو. د محمد ابن اسحاق د روایت مطابق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بعثت او د نبوت دویمه ورځ وه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او خدیجه رضی الله تعالی عنها ولیدل چې مونځ کوي. نو تپوس یې وکړه چې دا تاسو څه کوئ؟ هغوی ورته ویلې دا مونږ په دین عمل کوو کم دین چې ما ته راکړل شوی دی او په هغې دین کې دا خبرې دي چې الله یو دی د لات او د عزا او د نورو خدایانو نه به انکار کې. علی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې دا خدا داسې نوې شان خبره ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دته هم دعوت ورکړه چې تم په اسلام کې شریک شه. هغه ورته وایي زه به هله شریکېږم چې پلار ابو طالب سره مشوره وکړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته نه زمونږ راز به بهر اوس نه ښکاره کې نور د خپله خوښه ده. سبا له حضرت علی رضی الله تعالی عنہ زړه د ایمان په رڼا منور شو او راغی ورته ویلې چې تا ته الله څه درکړي دي هغه ما ته ووایه زه هم ستا په دین کې داخلېږم. علی رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو. د اسلام د یو کاله پورې د ابو طالب نه پټو. یو ځلې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په مانځو کې ولاړو یو طرف ته ورسره ولاړو. ابو طالب پې تېرېده. ابو طالب تپوس وکړه چې دا څه کې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي کم دین چې ما ته الله راکړی د هغې یو حکم په ځای کوم. علی رضی الله تعالی عنہ ته وایي بچیا د دې تره د زوی ملا دې مضبوطه کا زه خو ایمان نه راوړم د پلار نیکه دین نشم پرېښودی خو ته د ده ملا مضبوطه که او د ده شاته ودرېږه. چې کله ټول اهل بیت په اسلام کې شریک شول او د اهل بیتو سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آزاد شده غلام زید ابن حارثه هم د اسلام په عظیم دین مشرف شو. د اهل بیتو نه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خفیه طور د اسلام دعوت خپلو احبابو مخلصینو او ملګرو ته شروع کړ. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوانۍ د ټولو نه قریبي ملګری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اسلام دعوت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته پیش کړ. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فوراً تصدیق وکړو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعوت قبول کو. نو ځکه ورته الله جل شانه دته د صدیق لقب ورکو ځکه صادق ورته صدق پیش کو او ابوبکر تصدیق وکړو نو د ابوبکر نوم صدیق شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی په هر چا مې چې اسلام پیش کړی دی څه ناڅه تردد او توقف یې کړی دی ما سوا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه دته مې چې څنګه اسلام پیش کا بغیر د تردد نه بغیر د توقف نه د اسلام دعوت ومانه. اوس که سړی سوچ وکړي خدیجه رضی الله تعالی عنها ایمان راوړل دا لویه خبره ده. د علی رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړل لویه خبره ده. د زید ابن حارثه ایمان راوړل لویه خبره ده.
خو دومره لوی کمال نه دی لکه د ابوبکر صدیق ایمان راوړل چې څومره لوی کمال دی. ولې؟ ځکه په معاشره کې خو ښځه د خاوند تابع، ماشوم د کور د غټانو تابع، او آزاد شوی غلام چې مولا پې دومره احسان کړی نو هغه هم د خپل مولا تابع. عجیبه او د کمال خبره دا ده چې د ځوانۍ ملګری هغه ستا خبره ومني او هغه ستا تایید وکړي او خپل دین پرېږدي او ستا په دین شي، دا ډېره لویه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې د علي رضی الله تعالی عنه ایمان، د خدیجې رضی الله تعالی عنها ایمان، د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ایمان، دا د دوی د ذات پورې محدود او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ایمان د وجې نه ډېرو خلکو ایمان راوړو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مکه کې منل شوی او مشهور شخصیت و. د ایمان د په کور کې پاتې نه شو بلکې د ایمان دعوت نورو کورونو کې خور شو. د خلکو ته دعوت ورکو. د په دعوت باندې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ، زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پشان عظیم شخصیتونه په اسلام کې داخل شو. د عظیم شخصیتونه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دعوت د برکت په اسلام کې شریک شوي دي. بیا د اسلام حلقه رو وسیع کېدله او مختلف خلق په اسلام په دایره کې پټ پټ داخلېدل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملګري رو زیاتېدل تر دې پورې چې د مکې کور کور ته د اسلام رڼا ورسېده او د اسلام دعوت علی الاعلان ښکاره شو. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته او د ابتدای وخت د صدر اسلام ملګرو ته څومره تکلیفونه رسېدلي، په دې به انشاءالله العزیز بل درس کې خبره کوو. الله جل شانه دې د هغوی د تعلیماتو